شاده شده سړی او ښځه کم هلک چې واده کړی دی کمې جنۍ واده کړی شاده شده افراد یادوم په رمضان کې د ورځې ښځه او خاوند که میلاو شو نو ګورې روژه یې ماته ده او کفاره هم پې ده 15 روژې به بیا قضا رانیسي ګورې ښه ډېر کسان هغوی دا زما خپله بیبي ده او نکاح مې ورسره شوې ده په روژه کې ګورې حلال څیزونه بعضې پتا باندې حرام شو لکه د ورځې خوراک روټۍ خوراک دا حلال دي که نه یا مثال به طور اوبه څښاک دا حلال دي که نه خو په روژه کې پتا حرام دي حلال خوراک به هم نه کوې په روژه کې د ورځې او څښاک به هم نه کوې کوروالی خپل بیبي سره به ملاویږي هم نه او که څوک داسې کوي یو صحابي راغی وی د الله رسوله ما نه په دې روژه کې د ورځې د خپلې بیبي سره نږدې کتو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ته به 15 روژې نیسې وی د الله رسوله په روژو مې طاقت نه راځي زه صبر نشم کولی روژې نشم نیولی 15 روژې به نیسمه د الله رسوله دا نشم نیولی طاقت مې نشته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د دې دپاره ګوره هغه وخت کې صحابو ته دا مسایل د دې دپاره پیښ شوي دي چې د امت دپاره خیر دی که دا مسله هغه وخت کې نه وی پیښه نو موږ به څه وی که چا د ورځې خپل کوروالا سره کوروالی وکړه جما یې وکړه نزدېکت یې وکړه نو آیا د دې څه حکم دی ګوره د نبي علیه السلام د صحابو او د رسول الله علیه السلام هغه زندګي هغه ژوند هغه حیات د تمام امت دپاره دا رحمت دی رحمت نبی علیه السلام ته وی د الله رسول روجو باندې مې طاقت نه راځي وی 15 مسکینانو له به خوراک ورکوي 2 وخته به ورکوي وی د الله رسوله په دې کلي علاقه کې زمانه بل مسکین او غریب هم نشته په دغه مې طاقت نه راځي 15 مسکینانو له خوراک هم نشم ورکولی نو نبی علیه السلام وخندل مسکی شو په خندا شو چې دومره غریب او بیا هم ته دومره طاقت نشي کولی او خامخا د بیبي سره میلاویږي یاد ساتئ دا مسله چې څومره انسان نیک دی او تقوادار دی د شهوات په ځای وي د شهوات برابر وي ښه د نیک او تقوادار صحابه خو ډېر نیکان خلک وو او د نیک سړي دا شهوات په ځای او برابر ځکه چې دی غلط استعمال شوی نه دی که نه د زنا نه ده کړی لواطت یې نه دی کړی اکثر خلک وایي د پلانکي مولوي صاحب 2 ښځې وکړې هغه بل 3 ودونه وکړه بل 4 ودونه وکړه نو یو ځل ماته یو کس ووی مولوي صاحب پلانکي مولانا صاحب هم 2 واده وکړه ما ویل الحمدلله هغه نیک دی متقي دی تقوادار دی دغه شهوت برابر دی په ځای دی چې ویې کړه نو حق یې ادا کولی شي دا کم کس چې زناکار وي دی لوطي وي او بدکار وي د نشي کولی د شهوت ضایع شوی دی نو چې کم کس نیک دی او تقوادار دی شهوات برابر دی نو صحابه خو ډېر نیکان خلک وو مغفور خلک وو بخلی شوي دي نو نبي علیه السلام ورپسې وخندل مسکا یې وکړه وی ښه روجې نشي نیولی او 15 مسکینانو له خوراک نشي ورکولی او صبر هم نشي کولی ته خپلې بیبي سره میلاو شوی نو په دې کې یو کس راغی هغه یو 2 شکرۍ کجورې راوړې کجورې چې کجورې راوړې او نبی علیه الصلاة والسلام کې دا عادت و چې هغه به د صدقې او د زکات مال به نه قبلو نه به نه خوښو هغه ته به شابه دا واله دا یو مسکینانو له ورکه شابه ورته وی د الله رسوله وی په زمانه بلا بل مسکین او فقیر څوک دا به زه په خپل استعمال کم نو په خپل استعمال کې بیا راوستې خو ګوره دا د نبی علیه السلام او دغه صحابي خصوصیت دی ګوره بل سړی به داسې نه کوي چې یو سړی غریب دی د روجو کفاره پرې راله او د 15 مسکینانو له دغه تیار کړي په خپل استعمال کې دا نشي کولی دی به غریبانانو له مسکینانو له دا خامخا ورکوي نو کجورې چې کوم دی دا هغه بیا د صحابي ورکړی نو که چا د رمضان د ورځې په روجو کې خپل حلال بیبي سره کوروالی وکړه یا حلال خوراک وخوړه یا اسکاک وکړه نو ګوره قصدن چې وکړه نو په ده باندې کفاره هم ده او قضا هم پیدا قضا احتیاط به کوې ښه دا هلکان نوي نوي ودونه وکړي بې احتیاطي کوي او بیا چې اکثر خبرېږي نو ځان ته ډېرې روژې خرابې کړي ډېرې خرابې کړي خو بعضې حل نه وایي د شرمه او ګناهګار او ذمهوار لاړ شي دا خو قصدن داسې کول دي نو د شپې په رمضان کې تا ته جایز دي کوروالی خو دا مسئلې څوک ښکاره ځکه نه کوي خلکو له شرم ورځي زموږ دین کې شرم نشته شرم خو په ګناه کې دی په زنا کې دی په فحاشۍ کې دی ناروا څیز کې شرم کوه د دین په کارونو کې شرم ولې کوې یو عالم سره کښېنه ځان د یو مسئلې نه خبر که
چې دا به څنګه کېږي او دا